استاذ محترم جناب شہید علامہ عبدالعظیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی استاد نامی نشم قربان دے ٹول جہان مالکا استاد نامی نشم قربان دے ٹول جہان مالکا شے مددگر میں ہر سخت کے سبحان مالکا او آخر زمان دے ایمان ساتل ڈیوہ پا بات کے آخر زمان دے ایمان ساتل ڈیوہ پا بات کے تا محافظ مشا د دین او د ایمان مالکا حاضرینو دا د مونږ اباسین په خوا کې ولیاړیو ملګري ناست دي او انجوایمنټ کوي او زه به دا ویم لکه څرنګه الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء كل شيء حي الله پاک فرمایي چې ما په دې اوبو باندې هر یو شی چې دی دا ژوندی پیدا کړی دی هر یو شی ما په اوبو باندې ژوندی کړی دی نو مونږ تاسو لم پکار دادي چې مونږ تاسو د اوبو استعمال په صحیح طریقه باندې وکړو مونږ تاسو له پکار دادي چې اوبه بې ضایع نه کړو دا څومره یخي اوبه څومره یخاو او څومره د الله تبارک وتعالی د قدرت کرشمه چې الله تبارک وتعالی په دا کې څوره کمال ایښی دی او هغه د مختلفو غرونو هغه واورې راولې کې او بیا د سیندونو په شکل کې دا اوبه مطلب چې بهیږي نو موږ تاسو هم پکار دی چې د اوبو حفاظت وکړو بې ځایه ځای اوبه ونه شړو بې ځایه ځای اوبه توی نه کړو او په داسې چې پوهېږو چې دغه کې یو جام اوبو ضرورت دی چې موږ 5-6 جامه 3-4 جامه توی نه کړو همدغې وجې نه دا علما ناست دي مسله هم دا و کتابي چې په اوداسه کې به هم ډېرې اوبه نه شړې حالانکې د عبادت دپاره اودس کېږي او اودس په خپله باندې د عبادت دپاره یو وسیله او یو واسطه او شرط دی خو بیا هم یې چې سیند په غاړه باندې ناست یم نو اوبه به ډېرې نه تویوي اسراف به نه کوي ځکه به اسراف نه کوي چې نن خو به سیند په غاړه اودس کوي سبا او په کور کې بیا اوبه ډېرې تویوي نو مونږ تاسو له پکار دی خاص کر د مونږ د خیبر او شنوارو په علاقه باندې د اوبو ډېر تکلیف وي چې مونږ په اوبو کې اسراف ونه کړو رب ذوالجلال هم سره د ما دا څو خبرې او دا تلاوتونه په خپل دربار کې قبول کا انشاءالله وخت په وخت باندې به مونږ مختلف اپډیټ در کوو او مونږ به مختلف بیانات درته کوو ډېره مننه